السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما شاهنشاه افریدي په ایشیا کپ کې انجرډ دی. دغه په ځای باندې د محمد عامر چانس اوس جوړیږي. څنګه جوړیږي؟ ځکه د کرکټ چې څومره هم فینز دي، د پاکستان کرکټ ټیم فینز چې څومره هم دي، ای په ټویټر باندې یو ټرند جوړ کړی دی چې په هغې کې لیکلي چې محمد عامر واپس راولي ټیم له د شاهنشاه افریدي په ځای باندې. حسن علي چې کوم دی د شاهنشاه افریدي ریپلیسمنټ نشي کولی. ویډیو مکمل وګورئ، مکمل ډیټیل در سره شریکوم چې محمد عامر ولې ضروري دی او حسن علي ولې ټیم ته راوستل نو پکار. ځکه که تاسو وګورئ شاهنشاه افریدي چې کوم دی لیفت ارم بالر دی، فاست بالر دی، نوی بال سره بال سوینګ کوي هم. نو محمد عامر چې کوم دی هغه هم لیفت ارم بالر دی او نوی بال سره هغه هم بال سوینګ کوي. تاسو بل طرف له وګورئ نو د ایشیا کپ کې د پاکستان لپاره غټ ټریټ چې کوم دی د انډیا ټیم دی. نو د انډیا ویکنس چې کوم دی، انډیا ټاپ اډر چې کوم بیټسمنان دي دغه چې کوم ویکنس دی نو په لیفت ارم بالر باندې هغه شاټ نشي والی. د لیفت ارم بالر هغه اکثر آوټ کوي. ټاپ اډر چې کوم بیټسمنان دي، روهیت شرما شو، سوریه کمار شو یا ویرات کوهلی شو، مطلب د انډیا چې کوم بیټینګ لاین اپ ته هغه په لیفت ارم بالر باندې ویک دی. بل فاست بالر الو انکلود کول پکار نو ځکه تاسو سره الریډي په بینچ باندې پاکستان کرکټ ټیم کې په بینچ باندې الریډي وسیم جونیئر هم ناشته، دانی هم ناشته، شاهنواز دانی. نو د فاست بالر انکلود کول اړو ضرورت نو د حسن علي خو بيخي ضرورت نو که حسن علي انکلود کول د په ځای به د میډل اډر بیټسمن انکلود کړو په سکواډ کې لکه شعیب ملک شو یا د موین خان غزوی اعظم خان خلک یې چې به انکلود کړو نو لکه میډل اډر بیټسمن به انکلود کړو. حسن علي پکې بيخي ضرورت نو اوس حسن علي ځکه انکلود شو چې هغه د بابر اعظم او د شاداب خان چې کوم دی سخت اشنار یاران دي درې واړه. نو په دې وجه باندې بابر اعظم کیپټن دی، وایس کیپټن ور سره شاداب خان دی د کیپټن په خوخه هم ټیم کې سکه لړیان انکلود کیږي. نو د بابر اعظم او د شاداب په خوخه باندې د حسن علي راوستو چې بيخي د غړو ضرورت ونه. دې ټایم کې تاسو لموي چې د شاهنشاه افریدي ریپلیسمنټ صرف او صرف محمد عامر کول شو. که محمد عامر مون راوستو نو بیا به بالر راوستو نو ذکر بالرانو کمې په ټیم کې نشته. وسیم جونیئر نه خه بالر اړوشته نه چې تاسو وسیم جونیئر په بینچ کې نه وي او حسن علي له چانس ورکوي نو دا به وسیم جونیئر سره او شاهنواز دانی سره سخت زیاتې وي. او تاسو به وګورئ چې دای به حسن علي چانس ورکوي او حسن علي به هر میچ کې دی لوبي. حسن علي به پراپر اور هم ورکوي او هغه فارم کې هم نه دی کچره ښه پرفارمنس وکړو سګي هغه په نوم چې څومره سوالیه نشان دي اب ختم شي. کو ښه پرفارمنس نو کړو ټول خلک په دې حسن علي باندې میمز جوړي او ټول خلک په بابر اعظم پسې لګیا وي چې حسن علي د ستا په شفارز باندې شامل شوی دی. بل طرف ته په سوشل میډیا باندې یو غټ ټرند روان دی چې محمد عامر بیک راولي. هر یو کس پی سی بی له ټرند مطلب پی سی بی ټیک هر یو پوسټ کې په ټویټر باندې په فیسبوک باندې مختلف سوشل میډیا څومره هم پلیټ فارم دی په ټویټر باندې یو غټ ټرند روان دی د محمد عامر په باره کې چې محمد عامر د شاهنشاه په ریپلیسمنټ کې راولي. نو ګورو به چې څه کیږي او ان شاء الله میچ نه پس په ډسکشن کوو. ډېر خلک وایي چې دا ټول میچونه خرڅ شوي دي او فکس شوي دي. نو دې هیڅ علم لا چاره نشته دی دا چې کله میچ وشي هغې نه بیا پس پته لګي چې دا فکس و که نه فکس نو. خو یقینا خبره ده که خدای مګه پاکستان بایلو نو خلک پوهوي دا فکس شوی دی. نو فکس کیږي دومره په اسانه باندې نه. خو ګورو به چې څنګه پرفارمنس کیږي. الله پاک ته پکې خیر واچوي ځکه د موږ چې کوم میډل اډر د بیټسمنان دي هغه هم ډیر زیات ویک دي. په وکټ باندې د سپینر خلاف سټې نشي کولی او ایشیا پیچونه دي زیات تر به خلک سپینر بالر یوز کوي. هر ټیم به کوشش کوي چې سپینر بالر زیات یوز کړي. نو زموږ میډل اډر هم کمزور دي او بالران هم دغه رنګي شو. حسن علي پکې انکلود شو. نو الله دې پکې خیر واچوي. یو شاړ غونډه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډیره زیاته مننه. والسلام.